رازا 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 درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم. پنځم نمبر چې کوم دی دا وای چې کوم کس په نبی رسول الله والسلام باندې دروغ وتړي نو حدیث مبارک کې راځي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. څوک چې په ما باندې قصدن عمدن دروغ وتړي نو د ځان د پاره په جهنم کې چې کوم دی هغه ټکانه تیار کړي. نو محترمو دا حدیث بیانوي وای په حدیث مبارک کې راغلی دی اکرم الضیف ولو کان کافرا. وای تاسو د میلمه عزت وکئ اگر که کافر وي. نو زر اعظم دی خبرې تا چې په جهنم کې تا د ځان لپاره ټکانه تیار کړی دا او که تبلیغیانو حضراتو تا چې دا کم حدیث مبارک ویلې دی تا اکرم الضیف الفاظ ویلې دي تاسو د الفاظ واورئ. حدیث شریف کې راځي اکرم الضیف ولو کان کافرا. تاسو د میلمه قدر کوئ اگر که کافر وي. حدیث شریف کې راځي اکرم الضیف ولو کان کافرا. تاسو د میلمه قدر کوئ اگر که کافر وي. محترمو دا اکرم الضیف ویلې دی. نو راځم دی خبرې تا چې دا اکرمو دا کم بام دی. آی دا د مجرد نه دی که دا د مزید نه دی او دا چې کم دی لازمی باب دی او که دا متعدی باب دی. نو کرما یکرمو دا لازمی باب دی دا همیشه چې کم دی لازمی استعمالیږي. نو فعل لازم خو هغه ته ویل کېږي چې هغه په فاعل باندې پوره کېږي او مفعول به ته د هغې ضرورت نه وي او د هغې لپاره مفعول به نه راځي. نو چې څرنګې دا لازمي باب شو نو د دې لپاره الضیف مفعول به د کم طرفه راغی. د دې جواب په تا باندې قرض دی. تا د دې لازمي باب د لپاره مفعول به د خپل طرف نه راوستو که د خپل جمع نه دی راوستو د کم طرف نه دی راوړو. ها کچری دا باب افعال شي او دا د مزید نشي او دا اکرم الضیف شي نو بیا بالکل چې کوم نه صحیح دی. دلته دا متعدی باب دی او په دې وخت کې چې کوم دی د لپاره مفعول به راتلل صحیح دی. نو ستانه زما دغه سوال لې چې دا اکرمو دی او که اکرمو دی دا خو لازمی باب اکرمو راځي. نو لازمی باب مفعول به نه غواړي ته مفعول به څنګه راوړی دی پتا باندې دام قرر شو. نو تا په حدیث باندې دروغ تړلی دي اصل کې دا اکرم الضیف دی. نو چې تا په خپل په حدیث کې چې کوم دی تا دروغ چې کوم دی تړلی دي نو په جهنم کې تا د ځان لپاره ټکانه تیار کړه او تبلیغیانو حضراتو دغه رنګي یو بل حدیث بیانوي الته هم دې تحریف کړی دی. دا حدیث بیانوي وای لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه مبارک راوی دا حدیث تے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه مبارک راوی دا حدیث تے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. نو دلته محترم د یو لفظي چې کوم نه تحریف کړی دی بلې معنوي کړی دی. لفظي داسې کړی دی کم باب جوړیږي چې لا تشد الرحال. تشد الرحال دا کم باب دی. دا زما په ده باندې سوال قرر شو او دا د مطالعو کې چې دا لا تشد الرحال دی او کنا لا تشد الرحال دی دا کم الفاظ دي. نو دلته هم دا تحریف کړی دی چې دا غلط ویلی دی. لا تشد الرحال نه دی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد داسې عبارت دی. دویم نمبر پدې کې دا تحریف معنوي کړی دی ځکه چې لا مجهول دی او فعل مجهول چې کم دی هغه نائب فاعل غواړي. نو د لا تشد د فاربه الرحال نائب فاعل شي او د نائب فاعل چې کم دی ترجمه هغه به څنګه کولی شي. مثال تور باندې یو مونږه د ضرب زید ترجمه کوو چې زید وهل وکړه زید فاعل دی. یو مونږ ضرب زید اوس دلته زید نائب فاعل نو مونږ ترجمه کوو زید وهل شو.
دلته به مونږ ترجمه داسې نه کو چې زید وهلو کړه ضرب زید ترجمه به دا وي چې زید ووهلی شو نو دلته چې الرحال نایب فاعل دی نو دی د مفعول به ترجمه کوي دا څه وایي تاسو بستری متړئ مګر درې جمانودونو دپاره تاسو بستری تړئ تاسو بستری متړئ مګر درې جمانودونو دپاره تاسو بستری تړئ وایي داسې ترجمه کوي چې تاسو بستری متړئ نو چې تاسو بستری متړئ نو تا خو الرحال دا خو بیا تا مفعول به ترجمه وکړه او که داسې شي چې دا بستری دی نشي تړلی نه دي شي تړلی نو بیا به چې کوم دی د نایب فاعل ترجمه صحیح شي او که ته وې چې مې تړئ نو دا چې کوم دی تا د نایب فاعل ترجمه ونه کړه بلکې تا خو د الرحال نه مفعول به جوړ کو نو دا چې کوم دی دا تحریف معنوي چې کوم دی په حدیث کې هم کړی دی نو په جهنم کې به ټکانه ځان لپاره تبلیغان تیارې او کتبې تیارې وس په خپله وایه او بل نمبر چې کوم دی دا غلطي کوي دا وایي چې عقاید یې ټیک نه دي ځکه موږ د دوی مخالفت کوو تبلیغان حضرات یادوي وایي عقاید یې ټیک نه دي ځکه موږ د دوی مخالفت کوو عقاید یې ټیک نه دي نو ځکه مونږ د دوی مخالفت کوو عقاید یې ټیک نه دي نو ځکه مونږ د دوی مخالفت کوو نو محترم زه دا خبره کومه چې دا مخالفت ته او که مخالفت ته کچریتا اولا ویلی وی یا د اولا بوی پتا باندې درغلی وی یا په اولا کې پتا باندې د صرف بوی درغلی وی نو تا به نن مخالفت لفظ نه ویلې بلکې تا به مخالفت ویلې ځکه چې دا باب مفاعله دی او د باب مفاعله مصدر چې کوم دی هغه څرنګې راځي خالف یخالف مخالفتن او مخالفت راځي مخالفتن نه راځي ښه نو ته چې کوم دی مخالفت وې نو دا لفظ تا بالکل غلط دی ته نه د صرف په خوا ورغلی نه چې کوم دی ته د ارشاد الصرف په خوا ورغلی نه چې کوم دی تا د اولا چې کوم دی هغه بوی محسوس کړی دی ځکه چې کوم دی ته داسې لوی غلطي کې انشاءالله زمونږ د اولا طالب به داسې غلطي نه کوي کنې راشه او انشاءالله په میدان به پته ولګېږي نو محترمو چې کوم دی دا د دې صفې یو څو غلطیانې وي ستاسو وړاندې چې کوم دی ما هغه کېښودلي انشاءالله آینده به چې کوم دی د دې صفې چې څومره نور اعتراضونه دي په هغې باندې به انشاءالله تبصره کوو په هغې باندې به انشاءالله چې کوم دی خبرې کوو الله رب عزت دې موږ د داسې فسادګرو او د داسې غلطو خلکو نه وساتي وما علینا الا البلاغ رازا 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 درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیو بندی یم گوزار بدر کاوم زبردست دیو بندی یم رازا درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیو بندی یم گوزار بدر کاوم زبردست دیو بندی یم رازا درتا تیار